السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو څنګه دی؟ خیر دی. امید دی چې ان شاء الله تاسو خو به برابر به د الله نه امید لرو چې ان شاء الله روغ به جوړ به. نن زه تاسو ته راغلی ما په یو نوی ویډیو باندې خصوصا د خلکو لپاره چې هغه په ټوکي کارونه کوي یا داسې وغیره یو خپل خوځي راځي او هغوی ته په لاره باندې مار یا لړم یا مچۍ وغیره راشي او هغوی له ټک ورکړي یا غډمډاره چې ورته وایي هغه ورله ټک ورکړي. نو لهذا د دې نه به د بچ کېدلو دپاره آیا بل چېرته دم ته تللو ته ضرورت شته دی او که نشته دی، یا ډاکټر ته تللو ته ضرورت شته دی او که نشته دی. نو انشاءالله دا ټولې خبرې به په دې ویډیو کې تاسو ته میلاو شي. ویډیو د اخره پورې وګورئ، په منځ کې دا ویډیو سکپ کوئ ما. انشاءالله تاسو ته بهترین معلومات او طریقه به دې کې میلاو شي. اوس یو مختصر شانته یو درخواست دی، هغه ده چې انشاءالله که ویډیو هم خوښه شوه نو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم دا فایده حاصله شي او چینل در سره سبسکرایب کړئ چې نور قسم ویډیوګانې تاسو ته راتلی شي مخکې ته. اوس راځو خپلې ویډیو ته. هغه انسان چې هغه پټي کې یا په بل ځای کې مار وچیچه یا لړم وچیچه هغه ته ډېر زیات تکلیف دی. نو دغه تکلیف نه به د انسان او دغه بیماری نه دغه مشکلاتو نه مصیبت نه به ځان څرنګه خلاصوي. نو انشاءالله که تاسو دا ویډیو وګورئ نه به کې ډاکټر ته ضرورت راشي، نه به کې چېرته بل دم ته ضرورت راشي او دا به انشاءالله د مار لړم او دغه شان د سرې مچۍ یا د نور وغیره دې ټولو دپاره به کافي شي. حتی تر دې پورې چې چا په غاښ باندې داسې تیز درد وي لکه یو انسان مار یا لړم چې چېرې په هغه باندې څومره تکلیف وي نو هم انشاءالله د دې دم دې سره به بالکل ټیک شي. او زمونږ قانون دا دی چې موږ تاسو ته قرآني دمونه راوړو. طریقه به داسې وکړئ، اول طریقه ځان سره یاده کړئ. په اوبو کې پیالې کې به لږې شانته اوبه واچوئ، داسې مقدار یو ګوټ مقدار کې اوبه به واچوئ پیالې کې، او په هغې کې به یو چونګ مقدار کې تاسو مالګه راواخلئ، هغه مالګه به واچوئ. کله چې تاسو هغه مالګه واچوئ نو دا اوبه به ټینګې شي. چې کله دا اوبه ټینګې شي نو په هغې باندې به تاسو سورة کافرون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. دا صورت به تاسو څلور ځله ووایئ په دقه اوبو باندې کومه کې چې تاسو مالګه واچوله. بیا په پاک ټیشو پیپر باندې او که ټیشو پیپر نه پاک مالوچ باندې چې هغه استعمال شوی نه داسې مالوچ به راوالی یا داسې مالوچ نه میلاویږي نو ټیشو پیپر هر ځای کې میلاویږي. دا به راواخلئ او په هغې کې به دغه مالګې یخ نه تاسو راواخلئ ټینګ شانته په دغه ټیشو پیپر کې یا دغه مالوچو کې، او کوم ځای چې مار چیچلی هغه ځای به معمولي شانته په پتري یا په بلیډ یا په قینچې باندې ووهئ چې معمولي داسې لږ شانته ځای پکې کولاو شي هغه سر وکړي. بیا به په هغې کې په بسم الله سره دقه دم کړې مالګه دغه دم کړې اوبه د مالګې په هغې کې ور واچوئ. انشاءالله نه به ډاکټر ته ضرورت راشي نه به هېڅ ته ضرورت راشي، بالکل الله رب العالمین به دا ختموي. یا لړم یو ځای وچیچه هم دغه طریقه به یې کمې اوبه دي دم کړې وي قل یا الکافرون صورت دې 4 ځله ویلی نو انشاءالله هغه به د هغې دپاره کافي شي. موږ خلکو ته ښودلي دي، هغوی ته پرې ډېرې فایدې میلاو شوي دي، بالخصوص هغه کسان چې کوم دي په ټوکې او بخورې وغیره کوي او هغوی ته تکلیف میلاو شي. یا لړم یا مچۍ یو کس وچیچه داسې ځای ورله وچیچه لکه مثال مخ دی سترګې دي وغیره او دې نه یېرېږي چې دا پړسېږي، نو لهذا دغه طریقه دې ورسره وکړي انشاءالله هغه پړسېدل هر څه به درته ختم شي. دوستانو ویډیو ځان سره مخکې شیر کړئ او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې بهترینې ویډیوګانې راځي. والسلام.